الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى نفسكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. اللهم صل على محمد. ازان گرامی دویم خطبه کې بیا خپل ټولو نه مخکې خپل نفس زه ورسیم چې خپل نفس رسیخ کوم دا غټ کمال دی دا غټ معراج ته چې زه لاړم ټولو نه مخکې زه تاسو نه مخکې خپل ګناهګار نفس ته زه تقوا پرهیزګرۍ وصیت نصیحت کوم هغه نه وروسته تاسو ته یو دعا در کوم او راشوئ مخکې مو کومې خبرې وکړې دا دنیا دغه دنیا نه قدمونه راواخلو ورڅه یو چاتی کو یو بل ځای طرف ته متوجه شو. پروردګار علامه مو تاسو ټول جامع مولا حسین له هتي راکبات م په خیر وګرځوي. وړونو دویمې خطبه کې بس د ټایم کام دی څو منټه خبرې کوم غواړم لږې اول چې کومې تاسو ته زه ځکه زه بار بار یم چې تاسو مبارک و مخو ته ما سلام وي تاسو استقامت ما سلام وي تاسو بلند و ارادو ته ما سلام وي تاسو یقین ته ما سلام وي تاسو اخلاص ته ما سلام وي تاسو ته زه څنګه سلام نه کوم چې د مولا امیر المؤمنین پاکیزه شیعه وي لکه څنګه مو مولا ته سلام کوو انداشه شیعه ډېر پاکیزه دي انداشه شیعه ډېر عظیم دي پکار دی مو د شیعو ټنډې ماچې کو لکه څنګه مولا یایي چې کله یو بل سره میلوېږو یو بل په ټنډو مچې کوئ ځکه یو بل پر لاس مچې کولا صحیح دی یو بل لاس ته ماچې کوئ لاس مچې کولا صحیح دی خو امام دی یایي چې کله یو بل سره ملاقات کوئ یو بل زیارت کوئ بیا یو بل ټنډو نه مچې کوئ ویلې چې مؤمن نور ټنډې کې ورکوي. اللهم صل على محمد. مومن نور ټنډې کې ورکوي مو تاسو سجدو والا ټنډې تهجد والا ټنډې د ژړا والا د سجدګاه باندې ایښي د کربلا خاورې باندې دا ټنډه ایښې شوي دی دغه ټنډه ډېر عظیم د خدای عظیم یو دروازه دی د نور والا د کرام نه والا نه ځکه زه تاسو استقامت ته سلام کوم زه تاسو ډېر استقامت وښیلو تاسو ډېرې قربانۍ ورکړې پروردګار نه دعا کوو مولا حسین له خاطره ایمو توری قوم ټول مشکلات آسان وګرځوي. مشکلات برداشت ول مو تاسو مشکلات برداشت کړل و ان شاء الله دینه بعد به بیا نور مشکلات یا برداشت کوو کنه به برداشت کوو مشکلات به برداشت کوو تکلیفونه به برداشت کوو ویلې څه د مولا لیاره دی مولا لیاره کې هر یو شی انسان باندې رسی هر یو تکلیف انسان راتلای شي خو دا وي چې انسان دا دعا وکړي چې پروردګار مو د امام لیاره کې امتحانو کې فعل ما وګرځوي. زهرا بی بی ذات باندې یو کلکه صلوات واستوئ. عزیزان گرامی د اهل بیت لیاره څه کومه دی د امام لیاره څه کومه دی زه هسې عام نرم آرام آرام سره څو خبرې کوم. د اهل بیت لیاره دا خامخا استقامت غواړي د قربانۍ غواړي لکه څنګه مو تاسې کورمیوال د کورمې دغه عظیم عوام و میاشتې اته میاشتې کېږي رډونه باندې مشکلات دي تکلیفونه دي هر یو مشکل مو باندې راغللو خو الحمدلله مو تاسو استقامت سره ولاړ یو که نه یې ولاړ دا مو تاسو دا یوه د اهل بیتو یو مو ته تکات میلاو شوی دی دا د ازادریو تکا دی دا د هغو ژړوانو تکا دی دا د هغو متمو تکا دی چې څنګه لکه څنګه مولا حسین کربلا کې استقامت سره ولاړ و سیده ولاړ و سره کوم مبارک وفادار اصحابو انداشه مو تاسو پاکیزه ارادو سره ولاړ یو بلندو ارادو سره ولاړ یو انشاءالله مو تاسو به آینده دغو مضبوطو ارادو سره ولاړ وو وایي دغو مو تاسو دغه علاقې څه کوم دیخ نه دي انشاءالله تاسو مطمئن اوسئ چې هغه به خدای خار و ذلیل وګرځوي. زه کوشش مې کولو چې زه لږ د مولا حسین استقامت حوالې سره یوه خبره وکړم خو ټایم نه وخت شوی دی بس ما سره ټایم کم دی نن هغه خبرې کېدای شي نه وشي زه نن صرف ظلم حوالې سره څو خبرې کوم لکه ما خبره وکړله انشاءالله
ای ظالمانو ظلم نه ډار گبراهټ نشته دی. ای ظالمانو ظلم نه مو هیڅ قسم ته ډار نه کوو. ویلې څه مدد همیشه مددگار څه کوم دی خدای هغه د مظلوم دی او ظالم څه کوم دی همیشه لپاره سرنگون دی. و دلته دعا کوو پروردګاره مولا حسین له خاطره څومره ظالمان دي اول نه ونیسه دغه ورځې پورې خاص کر دغه علاقې څه چا څه ظلم کړی دی هغه نیست و نابود وګرځوي. و صلوات یو بهترینه مال دی. واقعا کورمه ډېره وفاداره دی. یوه کشتۍ ده د مولا حسین علیه السلام. دغه کشتۍ سره دغه عظیم علاقې سره څوک څه خیانت کوي څوک څه ظلم ورسه کوي یو بیا به دعا کوو پروردګاره قابل هدایت وي هدایت وګرځوي کني دغه علاقې نه نیست و نابود وګرځوي. بیا کورمې مشکلاتو حل شولې پاره جمعې مبارکه ورځ ده زهرا بیبي باندې یو کلکه واسه صلوات واستوئ. بس دی زه دا څو آیات یایم. ظالمانو ته نن پیغام ورکوم. کوم کسان شیعو سره زیاتی کوي کورمې سره کوم کسان زیاتی کوي هغوی ته زه یو پیغام ورکوم. او ظالمانو نوره دغې علاقې سره ظلم مه کوئ. او لیوانو نوره تاسو دغې علاقې باندې زیاتی مه کوئ. ویلې څه پروردګار دی ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. خبرې ته سوچ دی خدای د قرآن کې ای ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. او انسان ته دغه ګمان ما کوه چې کوم کسان ظلم کوي زه خدای هغوی نه غافل یم. خدایه چې زه د ظالمانو ظلم نه غافل نه یم. بیا کله سزا ورکوم پروردګار یې انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. خدای چې ظالمانو ته موره مهلت ورکړی دی هغې ورځې پورې چې هغې ورځې کې به سترګې ډور واجې نه ودرېږي. د سترګو زنبل که موږ تاسې څه وایو ځینې وخت کې چې ته حیران شو سترګې چې کې ونیسو قیامت دومره سخته ورځ دی چې هغې ورځې به سترګې حرکات بند کړي سترګې به یې وځینې ودرېږي. پروردګار یې چې هغه وخت کې به بیا زه ظالمانو ټولي به راباسم. عمر سات نه ونیسه هرمله شمر نه ونیسه چا څه کوم قسم ته ظلم کړی دی خپل علاقې سره خپلو کسانو سره مظلوم سره چا څه هلته زیاتی کړی پروردګار یې چې هغې ورځې دومره ډار به وي چې سترګې به حرکات نه کوي ډار واجې نه به زنبل یا نه خورېږي. هغې ډار ورځې هغې محشر ورځې به زه ظالمانو ته خپله سزا بیا ورکوم. دا ظالمان څه کوم دي د څو ورځې ظلم کوي دوی په کار دی دغې کورسۍ ته خوشحال نه شي دغې بد ته. دا یو آیات. بل آیات یې هم بس دی ان ربک بالمرصاد. خبرې ته مغور دی نن صرف قرآن آیاتو سره پیغام ورکوم خاص کر ظالمانو ته. خدای ان ربک لبالمرصاد. او ظالمه ته د ظلم کوې خو زه خدایه تاسې څه ته درسیم. کوم ځای کې څه د مظلوم وینه تلوي کوم ځای کې څه چا نه رشوت خلي کوم ځای کې چا چپېړه ورکوي چا نه زخم راولي. حتی یو انسان یو میړه ویلی نه دی شوهر څه ښځې نه د زیاتی وکړو ښځه د وویله بچی د وویلو او استاد ویلی نه یې بچي سره د ظلم وکړلو حد نه زیات د وویلو. حتی یو افسر ویلی نه یې حتی یوې علاقې کې یو حکیم ویلی نه یې چې کله د عوامو غوښې شوکوي د عوامو وینې تلوي هغوی ته حقوق نه ورکوي. خدای دی یې چې زه کریم خدای زه قهار و جبار خدای تو ظلم سې څټه زه درسیم یوه ورځې به تا ته ګزار در کوم. خبرې ته غور دی ډېره سخته دی. او سوچ وکړئ پکار دی موږ خپلې خونې نه سوچ وکړو چې خونې کې زه چا سره ظلم نه کوم. خفه نه شوې دلته ورشه خیر نه لکه تبلیغ خبرې وایي چې څه فرق نه کوه. زه خو خونې کې چا سره زیاتی نه کوم. ورور سره مې زیاتی نه وي کړی مور سره مې زیاتی نه وي کړی پلار سره مې زیاتی نه وي کړی داسې ښه نه وي څه خپله کوله مې ځان سره وسوم خپله کوله خپله زوجه ځان سره ښځې کې وسوم اسلام آباد کې یا بل ځای کې چې کله سم ریاته نه لاړ نه یم بیا میسیج ورته کوم ټلیفون ورته کوم یوه ګنټه بعد رسوم 2 غنټې بعد رسوم مور غریب غام یا نه کوم. خبرې ته مغور دی ظلم دی ظلم درجې دي وړونو. ظلم خپلې خونې نه انسان لږ ضمیر کې سوچ وکړي چې زه د چا سره ظلم کوم زه ظالم نه وم بچی او ظالم نه وم چې کله خونې ته لاړ نه وم سم خیلخانه نه تښتي ورور نه تانګ وي کوله نه تانګه وي کلی نه تانګ وي دوی یو ظلم دی. پکار د انسان ځان یې سوچ وکړي حکیم خپل ځای کې ظلم دی عالم خپل ځای کې ظلم دی مشر اندیشان سړی کور مشر دی استاد دی هر یو سړي خپل ځای کې که نه دی اندسې
ظلم په کار دی موږ ځانې سوچ وکړو بس دی یو آیات یو روایت دلته یم انشاءالله دا ډېر مبارک روایت دی حدیث دی اندي باندې کوشش کوم زه خپلې خبرې ختم کوم تاسو محمد وال محمد باندې یو بلند صلوات واستوئ ظالمانو لپاره سخت یو ځای ښیم بیګامه قرآن روایت د آیات پړولو دغه آیات ان ربک لبالمرصاد خدای چې زه ظالمانو ظلم سې ورسې یم کوم ځای کې چې کوم مظلوم سره ظلم کېږي خو ښځه ویلې نه وي بچی ویلې نه وي چې څوک ظلم ونې کوي هغه ظالم ته به یوه ورځ زه سخته سزا ورکوم خو کوم ځای کې امام صادق علیه الصلاة وسلام د دغه آیات تفسیر کوي اوس کسو چا څه ظلم کړی یا خپل ضمیر کې لږ سوچ وکړو موږ تاسو دعای کومیل کې آیو که نه ظلمتو نفسي خپل نفس نه مو ظلم کړی دی انسان هر انسان خپل ظلم انسان کېږي سوچ وکړئ نن ډېره اهم خبره کوم امام دی شپږم اولاد یې قنطرة علی الصراط لا یجوزها عبد بمظلمة پل صراط سره یو داسې پال دی څه هلته به هغه کاس خپله باندې نشي پوره کېدلی څه کوم کاس سره د چا حق ورسره دی پل صراط سره خبرې ترجمه کوم ته دغه امام والا مولا دی پل صراط سره یو داسې پال ورسره د هغه نه لاندې جهنم دی اور لمبي دي استغفر الله پروردګار الله موږ ظالمانو کې شمار ما وګرځوي شپږم اولاد یې څه کوم چا سره د پردی حق ورسره دی چا ګردن کې څه پردی حق ورسره دی دا سړی به هغه بله باندې بیا نشي پوره کېدلی ورور حق د سره دی خفه نه شوې صحرا دی شمیلات کې آی موږ تاسو ټولو حق شته که نشته دی سرا کې حق دی پټي کې حق دی خور لور حق د سره پاتې دی چا باندې د ظلم کړی دی ګردن کې چا ظلم تا ایمو گردن که خدای مو تاسو واسطه که چیرې چا ظلم ایمو گردنو کې پاتې دی دغه ظلم واجب خپله باندې بیا نشو پوره کېدلی پروردګار الله مو ظالمانو کې شمار ما وګرځوي دا ډېر سخت روایت دی ګپ والا خبره نه دی نن په کار سوچ وکړو چې مو سره چا حق پاتې دی په کار دغه حق مو ادا وګرځو که ادا مو نه کړلو بیا به هغه خپله نه پورې نشي عزیزان ګرامی بس دی پیغمبر دغه باندې خبرې ختم کوم پیغمبر ایاکم و ظلم مولای رسول الله پام وکړئ چا باندې ظلم ونه کوئ فان الظلم ظلمات یوم القیامه ویلې څه چا باندې که څوک ظلم کوي پاس نه ونیسه حکیم نه ونیسه لاندې څه کوم کسان دي کوم کسان چې چا باندې ظلم کوي هغوی به قیامت کې تیاری وي بیا یا هغوی به قبر کې تیاری وي بیا چا چې کوم قسم ته ظلم کړی دی پروردګار عالم رحمان و رحیم خدای مو ظالمانو کې شمار ما وګرځوي رښتا مواجي صاحب څخه خبرې وشولې بیګا سیکرټري صاحب سره قدرمن کسان دي د څو ورځې نه لګیا دي یو هفته کسوی تاسو واقعا ایمو مرکز مو بار مخکې اورېدي دي چې خدای مو ته مرکز ډېر غوټ طاقت راکړی دی د مرکز ډېر غوټ نعمت یې ته راکړی دی د شیخ رجب علي غنته کسانو شیخ علي مدار غنته کسانو پاک معززو ساداتو عظیمو کسانو علماو امادته مخلصو کسانو تاسو ته پاته دی او هغو کسانو دغه مرکز بنیاد یې دی لکه څنګه مخکې مشکلو حالاتو کې ډېر مشکلات وو هغو مشکلو حالاتو کې دغه مرکز دغه انجمن د پیشنماز هغه مدد سره دغو مشرانو مدد سره مرکز مشکلاتو نه وبسلی دی انداشه اوسه الحمدلله د یوه غوټه خوشخبري ده چې دغو مشکلاتو نه مشران لګیا دي قوم د وباسي پروردګار اعلی مشرانو ته کامیابي نصیب وګرځوي ناجي وویله چې انشاءالله موږ سره جرنیل کومه وعده کړې دی چې دوو هفتو کې به زه تاسو ته روډ عمومي طور باندې لکه عام روټین باندې لکه څنګه مخکې روډ و مغه شی به روډ ته خلاصوم امید دی چې پروردګار اعلم هغوی ته دغې وعدې باندې عمل کولې توفیق نصیب وګرځوي انشاءالله 2 هفتې دي یوه هفته خو تېره شوه تېر شوي هفتې کې موږ سیکرټري صاحب دلته تاسو ته خبرې وکړلې انشاءالله امید دی چې هفتې لاس ورځو کې روډ کلیر شي اوس دا الحمدلله کافي کسان حرکات شروع دی چې د ضروریات
مشکلات حل کیږي ان شاء الله نور به حالات ښه کیږي څه کومه پالیسي مرکز روانه کړې دی الحمدلله ما تاسو ته ویل مرکز ډېره بهترینه پالیسي دی مشران لګیا دي د هېواد ته تاسو کس وئ قوم یې ډېر غټو مشکلاتو نه وبسلو قوم مشکلات یې ډېر اسانۍ سره ډېرې نارمل طریقې سره حل کړل ان شاء الله امید دی چې موږ سره ویلې څه موږ سره امام زمان علیه السلام دی مددگار دی امام به مو هر مشکل نه وبسي مو به چختنه نه یو مو چختان شته دی مو مولا شته دی مو کمانډر شته دی مشکلات به حل کیږي ان شاء الله پروردگار عالم ته سوال کوو به حق محمد و آل محمد مو طریق و مشکلات آسان وګرځوي ښکلې روغه دعا وکړئ امین وایئ سوال کوو پروردگار ته رحمان و رحیم خدای مولا حسین علیه السلام عظمت له تیرا طریق عام د کار می څوره مشکلات آسان وګرځوي یا الله پروردگار مولا حسین له تیرا کومې باندې یاري دی ازر و نظر خلاصي وګرځوي خدایا کوم کسان چې د لیارې بندوي کسان چې د پاکستان دیخنه دي کسان د شتګر څخه د دغې پاکې علاقې دیخنه دي پروردگار قابل هدایت وي هدایت یې وګرځوي پروردگار که قابل هدایت نه وي دعا کوو مولا حسین له دې تباه و برباد یې وګرځوي پروردگار کوم کسان خوارۍ کوي انجمن والا کسان دي نورې کومې ادارې دي پروردگار هغوی ته کامیابۍ نصیب وګرځوي پروردگار یوه بله دعا کوو هغه صاحب بیمار دی پیشنماز ډېر کپي بیمار دی تا ته سوال کوم مولا حسین له دې هغه صاحب ته صحت نصیب وګرځوي پروردگار شفا او ته نصیب وګرځوي هغه دپاره ډېره دعا کوئ غریب ډېر کمزوری شوی دی ډېر سخت تکلیف دی ورته سوال کوم خدای د حسین عظیمې مور له هغه صاحب ته شفا او صحت نصیب وګرځوي